السلام علیکم، زمانو مظفر شاه دی او تاسو ګورئ ایم پی نیوز. خبر درکو د شموزو کله د علاقه غړی چرته چې د تیرو سو ورځو راسي خلک د وبو د کمښت سره مخامخ دي. خلک د تیرو سو ورځو د وبو د تکلیفونو نتیریږي. په دې حواله باندې هلته چې کم سرکاري ټیوب ویل دی هغه ولې بندې مونږ رابطه کړې ده د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما وقار اعظم سره. دا غوښنه معلومات اخلو. وقار اعظم صاحب دا راته وایي چې کم سرکاري ټیوب ویل دی هغه ولې بند دی یا دغه ته بجلی ولې بند ده. په دې حواله تاسو سره سم معلومات دی هغه زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه باچا د وخت راکولو. دا جی د غړی برپلو د اوبو چې کم سرکاري ټیوب ویل دی دا غینه تقریبا 3 ورځې مخکې د وابډا الکارانو چې دی هغه بجلی کټ کړی ده. چې کله مونږ د وابډا محکمې سره رابطه وشو نو هغه په جواب کې مونږ ته دا وایي چې یاره په دې ټیوب ویل پسې ډیر بقایجات دي او په دغه مت کې مونږ د دې نه بجلی کټ کړی ده. نو کله چې مونږ د پبلک هیلث والا سره رابطه وکړه نو ایس ډي او عدنان صاحب مونږ ته په جواب کې دا وایي چې یاره مونږ خو پیسې چې دي کم د دې چې کم بقایجات دي هغه ډي سی ایس صاحب ته جمع کړي دي او اوس دغه کار دی چې هغه وابډا ته ولې نه جمع کوي. نو هر سړی د ځان نه وباړی. نو زه ستاسو په اساست د ډي سی ایس صاحب نه دا تپوس کوم چې دا خو د قوم پیسې دي او هغه تاسو له درکړي دي او تاسو به اوس سرکار ته جمع کوئ. نو ته په پردو پیسو ځان خوشاله او کنه بالغ تی جوړ کړي ډډه وته وي. نو دا خو د دې قوم پیسې دي او تاسو د وجې نه دا قوم چې دی دا په تکلیف کې شوی دی ولې چې دا خو نه خوراک څښاک او نه مانځه او دا څه وبدي. نو د کلی ته ډیر زیات تکلیف دی. نو زما خواست دی دغه محکمو والا ته د علاقې چې کم ایم پی ای دی او د کم باسره کسان چې دي په هغې کې چې زموږ تحصیل ناظم کاشف علي خان او صوبایي وزیر ډاکټر امجد خصوصي د هغو نه مطالبه ده چې دې خلاف د ایکشن والي او پوری د خلکو ته د عوامو ته ریلیف ورکړي او دا اوبه چې دي دا د دې کلي ته بحال کړي. ډیره مننه. ډیره مهرباني.